زندگی کې د دریم کس د نبوت د دعوی دروغجن و مسیلمه نامه و یمامه کې ناستو او د دروغو د نبوت دعوی کړې وه. بیا موږ دام وویل چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیښې به یې کولې، د دوانو جهانو د سردار په لاس مبارک باندې به الله معجزات ښکاره کول. معجزه ویل کېږي یو خلاف عادت کار ته چې عام طور باندې د یو انسان تصور او داغه په سوچ کې نه وي او د یو انسان په لاس باندې یو ناشنا کار ښکاره شي، خرق عادت کار وشي، نو هغې ته معجزه ویل کېږي. دا هله چې کله دا سړی پیغمبر وي او که دا سړی پیغمبر نه بدکار ای بدپیلی او د هغه په لاس باندې داسې نوی کار وشي، نو دې ته شیطانت او کهانت وایي، سحر او جادوګري ورته بیا وایي. او که دا سړی پیغمبر هم نه او بدکار او هغه ته بیان کړي د دوانو جهانو سردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د یو سفر په موقع باندې و او الته د اوبو ضرورت شو، نو صحابه کرام ورته لګي اوبه راوړلې، د دوانو جهانو سردار مبارک خوله کې واچولې، واپس یې هغه چینې ته ور وغورځولې، د چینې به نرۍ اوبه راغورځولې چې د دوانو جهانو سردار ورته څنګه د خپلې خولې مبارکې دا جوټه اوبه ور واچولې، دا چینه تیزۍ سره راوچته شوه، چار چاپېره نه خلکو دې له راتګم شروع کړو، ابادې مور سره شروع شو. مسیلمه ته پته ولګېده، دا مسیلمه چې و دې لس د پاسه د سلو کالو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پلار د عمر برابر و، خو د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په دغه ښکلي تاج د ختم نبوت د ډاکې دپاره راغلی و. ظالم سړی و دا مسیلمه، بس دب داسې کار وکړو چې خپلو ملګرو ته وویلې چې تاسو یو پلانې چینه کې کښېنئ او زه به هلته راځم او زه به هم هغه شان د چینه کې اوبه جوټه اچوم د خپلې خولې او دا چینه به اوبه راغورځوي. چې کله دا مسیلمه راغی او د چینې ته د خپلې خولې جوټه اوبه ور واچولې، صاحب هغه چینه په خپله باندې مکمل اوچه شوله، بیخي اوچه شوه. داسې رنګې کار کول دا د شیطانت نه ډک کاري. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې ډېر داسې کارونه کړي، هغه به الله د ده په لاس باندې بد کړل او دنیا ته الله وښودله چې مسیلمه کذاب دی، دروغجن دی، لعین دی، شیطان دی، ابلیس دی، خنزیر دی، مرتد دی. الله رب کریم دنیا ته ور وښودله. بهر حال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ختم لیږلی و. ما تاسو ته تېره جمعه باندې ټوله تفصیلا واقع کړې وه. هغه خط بیا چې چا وړی و هغه ورله یو لاس خپا تر دې پورې چې 360 پرزې ورله د وجود جوړې کړې. خو هغه صحابي حبیب ابن زید رضی الله عنه د قیامت تر سبا پورې مسلمانانو ته خپل یو سبق پرېښودو چې خیال کوئ که حالات جوړ شول د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت تقاضا راغله، ستاسو د سرونو نه خپل سرونه مه منع کوئ، که ستاسو د لاسونو د پرېکولو تقاضا یې درنه وکړله نو خپل لاسونه مه منع کوئ، که تاسو د بچو تقاضا یې درنه وکړه نو خپل بچي مه منع کوئ، که ستاسو د ښځو ستاسو د بیبیانو د والدینو تقاضا یې درنه وکړله نو د ختم نبوت دغه تقاضا پوره کئ، دین خپل بچي او خپل والدین او اولاد هم منع کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو ورځې بعد وفات شو او په دې دوران کې جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو عظیم لشکر تیار کړ د مسیلمه کذاب. جناب رسول الله علیه السلام په دور کې ما تاسو ته تېره جمعه تفصیلي ویلي چې د جناب رسول الله علیه السلام په دور کې کم کسان جوړ شوي رسول الله علیه السلام تشکیل کړي، هغې څه د دې وجې نه پاتې شول چې د دوانو جهانو سردار بیمار و وفات شو. بیا جناب ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې په مسند د خلافت کېناسته، د ټولو نه لومبنی اعلان یې دا وکړو چې کم خلک د مسیلمة الکذاب خلاف د دوانو جهانو سردار اعلان کړی و د جنگ، هغه خلک لاړ شئ
او د مسیلمه کذاب سره به جنگ او جهاد کوي التا د ختم نبوت جنډه به ګټي د ختم نبوت جنگ به ګټي ال برازه خالد بن ولید رضی الله عنه د دې صفه سالار جوړ کړو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چراغه په دې باندې ډیر زیات الغار شو د مسیلمه الکذاب چې څومره قوم اکثرن په دې کې مرداران شول داسې جنگ وشو چې د دې جنگ اړو مثال نو د دوانو جهانو د سردار په دور کې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په دور کې چې څومره جنگونه شوي دي په هغه ټولو جنگونو کې شپېته اویا صحابه کرام حفاظ کرام شهیدان شوي او دا داسې خطرناک جنگ شو چې په دې کې 1200 صحابه کرام شهیدان شوي هر صحابي د دوانو جهانو د سردار د ښکلي تاج د ختم نبوت خیال ساتلو د پاره میدان کې ولاړو او دای عهد مصمم اراده کړې وه چې مسیلمة الکذاب هم تر څو پورې په دې خپلو ارادو کې نه ناکامه کړې تر هغې پورې موږ د میدان نه رستو کېږو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښکلي تاج د ختم نبوت دغه حفاظت مو نه کړې که بچي قربانولي هم تیار یو خو موږ نه رستو کېږو او ویم ښودل عملي په میدان کې مسیلمة الکذاب په خپل زغره اچولې وه خپل نږدې مشیران ورته راغلل ورته وایي صاحب خالد بن ولید رضی الله عنه ډېره زورداره حمله وکړله او زمونږ اکثرا خلک یې مرداران کړل څه وکړو مسیلمة الکذاب ورته وایي صبر وکئ زه د الله د امداد په تمه یم چې لږ وخت تېر شه د خالد بن ولید رضی الله عنه هغه طرف نه خو جهاد شروع او خالد بن ولید رضی الله عنه د پښتنو نیکو صاحب پښتون هم چې په جنگ باندې راشي چې تر څو پورې یا په خپل سر نه لګولې یا د مخالف سر نه لګولې نو نه کینی په آرام باندې دغ کرنګي حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په میدان جهاد کې ولاړو او اعلان به کولو چې کم طرف نه سیبا مسلمانانو کې کمزوري ښکاره کیږي الته کې جنډه اوچتوي موږ به هغه ځای ته ځان رسو چار چاپیرنې د مسیلمة الکذاب سره د 40,000 نه سیوا فوجو او په هغې باندې د مسلمانانو دا فوج راغی چار چاپیرې د مسلمانانو دی فوج چې د مسیلمة الکذاب دا فوج یې راګیر کړی مسیلمة الکذاب له به ساعت په ساعت باندې دا خبر راته چې سیبا د جناب رسول الله علیه السلام دغه کم فوج او لښکر چې راغلی دی ساعت تر ساعت زمونږ خلک مردارئ ده به ورته په جواب کې وی لږ صبر وکړې زه د الله د امداد په تمه یم لږ صبر وکړې د الله د امداد په تمه یم نور خو ډېر رزیل انسانو او یاد ساتئ چې کله په مسلمانانو باندې څوک حمله کول غواړي د مسلمانانو په جامه کې چې نه هغه به د 2 غنټو نه سیوا وخت نه اخلي په دنیا کې انشاءالله الله دې مسلمان له دومره طاقت ورکړی دی دومره قوت یې ورکړی دی او هغه تاسو وکتل لږه زمانه مخکې د هندوستان سره په جهاد دغه عظیمه معرکه جهاد کې وکتل بنیان مرصوص جنگ کې وکتل چې هندوستان چار چاپیره حملې کولې او پاکستان یو په 2 غنټو کې دنه د هندوستان هغه ایربیس یې تباه او برباد کړل چې د هغې نه ډېرې تمې وي ډېر امیدونه وو به هر حال دا د دنیای کفر د پاره دا یو مثال دی دوی چې کلم حمله کوي نو موږ ورته دا وایو صاحب ډېر زیات خیال کوئ ډېر احتیاط کوئ موږ مسلمانانو سره داسې الله یو طاقت د ایمان راکړی دی ستاسو دغه ټول بنګلې ستاسو دا ټول عمارتونه دا به دڼې وڼې شي خو د مسلمان ایمان ته به معمولی ضرر ورسېږي انشاءالله به هر حال مسیلمة الکذاب ته بیا خبر راغی شیبه دا پرې داسې حمله وکړله چې زمونږ ډېرې ښځې یې زمونږ نه هغه قیدیانې کړې او ډېر ځوانان یې راله مرداران کړل ډېر باباګان یې راله زخمیان کړل مسیلمة الکذاب چې پوه شي چې اوس د بچ لاره نشته نو اعلان یې وکړو زه تاسو ته مختصرا د هغه د کیسه کوم مسیلمة الکذاب اعلان وکړو زه به یې خوره ده تیښته کوئ دا د پیغمبر شانی مړه پیغمبر چې کله میدان جهاد ته کوز شي
بیا به دې تر هغې پورې نه رستو کېږي چې تر څو پورې یا کافران وجلې نه یا د الله د طرف نه ورته د بل حکم اعلان نه راغلی تر هغې پورې پیغمبر هیڅ کله د میدان نه رستو کېږي د دوانو جهانو سردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم سره 314 کسان دي میدان جهاد کې او کافران د 1000 په تعداد کې راغلي دي د دوانو جهانو سردار د شپې نه الله ته سوال کوي منت کوي زاری ورته کوي الله د مسلمانانو دا وړوکې غونډه ټولګي مې راوستی دی خدای دا لږ یو څو مسلمانان دي که دا لاړل الله ستا نوم اغستو واله به نه په دنیا کې په مخ د ځمکه به ستا د دین پرچار واله نه خدای ته د دیو امداد وکړه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې په کوم ځای کې خیمه لګېدلې ده هغه ځای ته زه ورغلی وم په هغې کې ډېر خلکو تصویران وباسل چې کوم به پښتانه نو ما به هغې ته اواز وکړو د الله بندګانو په دې ځای کې د دوانو جهانو سردار دعا کړې وه الله قبوله کړې وه مونځ یې کړی و الله قبول کړی تاسو ته هم دا سبق دی چې دې ځای ته راځئ په هغه ځای کې جومات جوړ کړی کوم دی چې د دوانو جهانو سردار خیمه لګولې وه تاسو هم دلته مونځ کوئ دعاګانې به هم الله قبلوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی خپل څادر یې راواخیستلو د دوانو جهانو سردار مبارک یې اوښ کې اوچې کړلې ورته وایي د الله رسول راځه الله به ستا دا اوښ کې نه ضایع کوي الله به مسلمانان نه ضایع کوي الله به د مسلمانانو نصرت او امداد کوي او بیا الله سحر ثابت کړله چې د مسلمانانو د 314 دا تعدادو او د فرشتو پوج پکې راغی او د صحابو په شان پټکي د سپینو صادرو نه وهلي وو د کافرانو طرف ته روان شول په کافرانو یې حمله شروع کړله الله خپل امداد راولېږلو د بدر مسلمانانو وګټل 314 1000 کافران پسپا شول شکست خورده شول او د دنیا د پاره یو نمونه د عبرت وګرځیدا دغه شانت سیب مسلمه الکذاب رستو شو او تختید چې او تختید یو پلار کې یو باغ د باغ ته ورننه وته چې باغ ته څنګه ورننه وته دا ټول کم کسان چې د سره را تختیدلی او اغي ځان تر نږدې کړل او دې ته وایي چې اوس خو اسم میدان جهاد لګېدلې دی راځئ که جنت ته څوک تلل غواړئ دغه دوران کې د برا ابن مالک رضی الله عنه یو صحابي دی د دې باغ نه چار چاپیره دیوال تاو مسلمه الکذاب دنو حکیم نومي یو د مسلمه یو کلک صف سالارو هغه ودرېدو د خلکو له هدایات ورکول چې ګورې کنن رستو شوی نو ښځې به غلامان شي وینځې به شي تاسو به مرداران کی ماشومان بچی به در یتیمانان شي او غلامان به شي خیال کوئ نن رستو نه شي اسلحه ونه غورځوئ توری پلاس په میدان کې ودرېږئ لګیا دي دا تقریر کوي دلته پر رای ابن مالک رضی الله عنه د باغ نه بار ولاړ دی حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ته وایي په دې خپو ورته لاس ږدي اے خالد ابن ولید رضی الله عنه اے سیف من سیوف الله اے د الله د تورونو یو مضبوطی توري اے امیرنا و سیدنا اے زمونږ امیر محترمه اے زمونږ سرداره درخواست درته کوم منت درته کوم ما اوچت کې او د باغ په دې دیوال مې ور وغورځوئ اخواته حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ورته وایي برا دا ته څه وایې دننه د کافرانو لښکر دی توري دي ورسره تا یوازې مونږ څنګه ور وغورځو دا ممکنه نه ده داسې نه شو کولی چې تا دننه ور وغورځو اے برا ابن مالک رضی الله عنه ورپسې نښتې دی حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ته بار بار وایي خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي وایي زه مجبوره کړم ما څه صحابو ته حکم وکړو چې دا برا اوچت کې په دې دیوال یې ور وغورځوئ دننه د مسلمانانو للکار به داسې وي د مسلمانانو غیرت به داسې وي د مسلمانانو بهادری به داسې وي چې دننه د کافرانو لښکر ته ما ایک یوازې ور وغورځوئ ما مه پرېږدئ بهر نه ایسارېږم دا به د مسلمانانو غیرت وي د مسلمان غیرت به دا نه چې په مسلمان باندې ټوپک راواړئ مسلمان غیرت به دا نه چې په شیخ ادریس صاحب راله ټوپک راواړئ د مسلمان غیرت به دا چې د کافرانو مخې ته ودرېږي سد سکندري جوړ شي ټول کافران دا
هغه نه یریږي اشداء علی الکفار وي چې هغه آواز اوچتوي چې د کافرانو په ټولو اماراتو کې درزار راځي. دا د خالد بن ولید رضی الله عنه صفتو، دا د عمر ابن خطاب صفتو، دا د امیر معاویه صفتو، دا د علی المرتضی صفتو چې چرته به خپل پوج تشکیل کړلو هلته نه به کافرانو خپلې کړې ټولې کړلې، ویل به مسلمانان را روان دي او چې کوم ځای کې مسلمانانو د راتلو اراده کړې ده سی به هغه ځای مسلمانانو قبضه کړی دی، فتح کړی دی، د هغې سره جنگ ممکن نه دی، د هغې سره دغه لړایي ممکنه نه ده، معرکه ممکنه نه ده، تښتېدل به کافران. ای مسلمانان نن هم یو ځای شئ، خپل اتفاق او اتحاد راولئ، نن هم په یو درستخان باندې کښېنئ، نن هم په یو پنډه باندې کښېنئ، د یو بل قدر وکئ. انشاءالله هغه دور لرې نه دی چې تاسو بیا په کل عالم د دنیا باندې تاسو بیا په دې مخ د ځمکه باندې د لا اله الا الله جنډه ولګوئ. یو شی نن وګورئ چې په کم ځای کې د الله والو ملګرتیا پکار وي، د الله والو ملګرتیا کوئ. دغه شانتې بره ابن مالک رضی الله عنه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته وایي شی به ما وغورځوه، زه بار نه پاتې کېږم، ما په دې دیوال دننه د دې کافرانو دې لښکر ته وغورځوه. خالد بن ولید رضی الله عنه ډېر منع کړ. بره ابن مالک رضی الله عنه ته وایي که ما نه ورغورځئ زه بیا ستاسو ګناهګارېږم، امیر یئ. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه صاحب څو ملګرو ته حکم وکړو دا بره ابن مالک اوچت کړئ، په دې دیوال یې ورواستوئ. حضرت بره ابن مالک یې راوچت کړه، په دې دیوال یې راوغورځولو. چې څنګه په دیوال باندې راوغورځولو په چند لمحاتو کې دننه دننه د کافرانو په سرونو باندې هغه لوبې کړي دي، سرونه یې غورځولي دي او راغلي دي د باغ دروازه یې کلو کړې ده. چې څنګه د باغ دروازه کلو کړله هلته د مسیلمة الکذاب هغه چې د دروغو دعوې د پیغمبرۍ به یې کولې د هغه یو سپه سالار ولاړ و او هغه د خلکو ته تقریر کولو، خلکو ته اواز کولو چې ګورې خیال کوئ د مسیلمه د پیغمبرۍ دا جنډه ونه غورځوي. الیاذ بالله پته ورته نه وه چې د محمد علیه السلام شیدایان راغلي دي، پته ورته نه وه چې د محمد مدني عربي عاشقان راغلي دي. قسم د خپل بچي یتیمانان کولو ته تیار دي. د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په نوم باندې یو حرف اورېدو ته تیار نه دي. راغلل دا مسلمانان په دې دروازه څنګه راننوتل؟ د حضرت ابوبکر رضی الله عنه زوی د حضرت عبدالرحمن یې نامه ده، هغه را منډې کړلې او دا کم کس چې تقریر کوي شیبه لومبنۍ ګزار یې د ده په دې سټ باندې وکړو، د ده دا سر یې د تنې نه جدا کړو، ښکته یې وغورځولو. مسیلمة الکذاب شاته دې باغ کې شاته یو کمره وه او د هغې نه خفیه دروازه وه، هغه ته پته ولګېده. هلته نه یې باغ اختیار کړه، وتښتېده. چې څنګه وتښتېده بهر ورته څه مسلمانان په لاره کې ناست وو. مسیلمه خیال کوه کم کافرانو چې تیښته کړې ده، تیښتې والو ته لاره ملو شوې ده، خو کومو خلکو چې د مسلمانانو د محبوب پیغمبر په عزت وار کړی دی هغه سړي ته په ژوند په مخ د ځمکه ژوند د تېرولو حق نشته دی. بس مسیلمه وتښتېده. چې څنګه وتښتېده د مسلمانانو کې یو مسلمانو وحشي یې نامه وه، وحشي رضی الله تعالی عنه. دا مخکې نه غلامو، دا د امیه او د ابو جهل د دې ماتښتو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د جهاد د پاره راوته په حالت د کفر کې د کافرانو د مسلمانانو جنگو. دا وحشي چې راغی دغه دوران کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صفونه د مسلمانانو یو طرف ته ولاړ دي، د کافرانو بل طرف ته ولاړ دي. جنگ چې سم تیز شو حضرت امیر حمزه رضی الله عنه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې تره دی چې د دوانو جهانو سردار ورسره ډیره زیاته مینه کوي. چې چرته کینی د حضرت حمزه رضی الله عنه باس دی، چې چرته څوک ته تپوس وکړي چې زما زوی شوی دی څه نوم ورله کېدم، وایي حمزه نوم ورله کېده. چې چرته کیږي حضرت امیر حمزه رضی الله عنه ته وایي راوځه پلاني باغ ته ځو، پلاني ځای ته ځو. امیر حمزه رضی الله عنه ډېر زیات خوښ و د دوانو جهانو د سردار. او ولې به یې خوښ نه و؟ د دوانو جهانو په سردار یې غیرت کړی و.
یو ځلې ګرمي وه ابو جهل راغی د دوانو جهانو سردار تشریف فرما دی د کعبې سره خواته بیت الله سره خواته ابو جهل راغی او ډیر کنزل وینا رد بدی ویل د دوانو جهانو سردار ته امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته ډیر سپکې سپورې ویلې دې ځای کې یو زنانه ولاړه وه هغه ډېر زیاته د دې زنانو دا زړه ډېر نرم وي او ډېر زیاته خفه شوه ویجلل روانه شوه چې څنګه بهر ووته په لاره کې امیر حمزه رضی الله عنه را روان و ښکار له تللی نو را روان و په لاره کې د زنانه ودرولو وایي حمزه لږ ودرېږه چې څنګه ودرولو سترګو کې اوښکې دي بیا ولې جاړې دا ورته په جواب کې وایي جاړم به نه د دوانو جهانو سردار ته هغه ابو جهل هغه عمر ابن هشام ډېرې ردې بدې وویلې ډېر کنزل وینای ورته وکړل حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنه په سفر و او د سفر انسان ته چې سفر یې کړي وي ستړی وي دته په معمولي خبره ډېره غوسه راځي حضرت حمزه رضی الله عنه چې څنګه دا واورېدل ډایرک راغی د بیت الله شریف خواله او دا کمان ورسره و د غشي د غشو د ویشتو لینده ورسره وه دا یې لاس کې وه او دی د ابو جهل دې سر له په درس باندې روغورځوله ورته وایي که نن نه پس نري ده ته څه وویلې نو زه د ده ملګری یم زه د دې چې دې ځان ته پیغمبر وایي د ده په خدای مې ایمان دی که تا کې زوري زه میدان ته راشه دې کافران راپاڅېدل چې څنګه کافران راپاڅېدل ابو جهل زر کېنول وي غلی شی سړي په ګرمه کې کلمه ویلې ده پته ورته نه وه حضرت حمزه رضی الله عنه چې کور ته راغی دا زړی مطمئن و خوشحاله بس اخکه په کلمه باندې کلک ودرېده د دوانو جهانو سردار به ورسره بیا ډېره زیاته مینه کوله وایي حضرت حمزه رضی الله عنه زما تپوس کړی دی ها د جنگ میدان کې چې کله د جنگ میدان ګرم دي چار چاپېره نه کافران او مسلمانان دا مخ په ګریبان دي باز دې دوران کې دا وحشي لا ایمان نه وروړی د یو مضبوطه نیزه تیاره کړې وه او د شا طرف نه په حضرت حمزه رضی الله عنه باندې گزار وکړو حضرت حمزه رضی الله عنه په دې طرف باندې په تشي کې ولګېده او دا نیزه تې بار راووتله حضرت حمزه رضی الله عنه را پرېوته چې څنګه را پرېوته په دې دوران کې بیا د کافرانو یو زنانه وه هندۍ نومو هنده هغه راغله او د حضرت حمزه رضی الله عنه پوزه یې پرې کړه غوږونه یې پرې کړل سترګې یې روباسلې مسلمانانو تاسو کله سخته کتلې ده تاسو د فوجي آباد مسلمانانو لږ غونتنور ګرم شي لږه ګرمي شي بیا په دننه په جماعت کې مونځ ته هم نه ایسارېږئ دا د جهاد میدان دی دلته پته ده چې دلته سر د تنې نه جدا کېږي بیا هم مسلمان میدان ته راکوزېږي دغه مسلمانان د جنت خریدارو دا د جنت په حورو مین خلکو دا د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د مدرسې طالبانو دا د الله د محبوب پیغمبر عاشقانو حضرت حمزه رضی الله عنه لاسونه خپې تر دې چې سینې ورله وڅیرله او دننه نه دې ښځې دا زړه د حضرت حمزه رضی الله عنه راوباسه په غاښونو کې اوچکولو حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شلو دا وحشي ډېر وخت پس د دوانو جهانو سردار خواته راغی ورته وایي زه حضرت وایي زه ایمان راوړم د دوانو جهانو سردار دا ورته ونه چې تا زما تره وجلی دی ای مسلمانانو په وړه وړه خبره باندې جنګونه مه کوئ په وړه وړه خبره باندې ترفګنۍ ځان له مه ګورئ دشمنۍ مه جوړوئ د دوانو جهانو د سردار تره یې وجلی دی شهید کړی دی د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم داسې تره یې شهید کړی دی چې د دوانو جهانو سردار په مینه محبت کې راغی وی فرمایل وسید الشهداء حمزه د تمامو شهداو امیر به حمزه وي په جنت کې دا ټولو نه اوچت د سردارۍ په کرسۍ باندې حضرت حمزه رضی الله عنه به د شهداو سردار وي هغه اخکه د هغه قاتل راغی وحشي راغی د دوانو جهانو سردار ته وایي زه ایمان راوړم امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورته وویل وحشي راشه کلمه ووایه خو یو درخواست درته کوم یو خبره درته کوم امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم خولې مبارکې ته ګوري زه یم وحشي زړه د کتو دی چې اوس په محبوب پیغمبر باندې مین دی هلته خو مجبوري وه
هغه د کافرانو غلامو چې میدان ته راکوز شوی و. دلته خو د دواړو جهانو د سردار عاشق دی. قسم دې معشوق به ماته زه چې په چا باندې عاشق یم هغه معشوق به ماته خبره کوي زه به یې نه منم. دا تاسو دنیا کې د مجازي عشق دا نمونې نه ګورئ. دا خپلو ښځو خپل خاوندان په کمو کمو لارو باندې روان کړي دي. دا خاوندان نه د عام هلکان دا چې چا سره عشق مجازي وي دي په کمو کمو لارو روان کړي دي. زه کم خبره وکم زما ډېر زیاته مجبوري ده په داسې ځای ناست یم زما د اواز بهر خلک واوري. زه څنګه تاسو ته ووایم دا د عشق مجازي خبرې واورئ دا قسم دی د اور اسباب دي. دا عشق مجازي دا د جهنم لاره ده. دې نه ځان وساتئ. خیال کوئ عشق د الله سره وکړه د الله د محبوب پیغمبر سره وکړه د هغه د ښودلو افرادو سره وکړه. د دواړو جهانو سردار امام الانبیا صلی الله علیه وسلم باندې وحشي و عاشق دې مین دې پې راغې د دواړو جهانو د سردار په دربار کې ناست دی. د الله رسول زه ایمان راوړم ایمان راوړه خو خیال کوه وحشي زما مخې له مه راځه. ما ته زما تره را یادېږي ما ته زما د حمزه هغه کټ شوې پوزه را یادېږي. حمزه ما ته زما د هغه شهید تره د حمزه کټ شوې غوږونه یادېږي. ما ته زما د شهید تره راویستلې سترګې یادېږي. زما د شهید تره د حضرت حمزه د سینې نه راویستلې زړه یادېږي. وحشي درخواست درته کوم ایمان راوړه خو زما مخې ته مه کښېنه چې راځي داسې لږ سایډ ته کښېنه. وحشي رضی الله عنه فرمایي د الله رسوله دا راته منظوره ده خو د خپل دربار نه مې مه منع کوه. دا به راته ډېره ګرانه شي او دا ثابته کړه صحابو په خپل عمل سره چې کله د دواړو جهانو سردار وفات شلو بلال حبشي رضی الله عنه خلکو په زوره باندې نیوه چې په مدینه منوره کې پاتې شه. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه پسې جواب کوي بلاله ما چاته پرېږدې دا غم یوازې په تا نه دی راغلی دا په ما هم راغلی دی. بلال د مدینې منورې نه بهر ونځې. بلال ورپسې جواب راولېږلو امیر المؤمنین که دا ستا حکم وي نو من اطاع الامیر فقد اطاعنی بیا مې منلی دی او که دا ستا حکم نه وي بلال د دواړو جهانو د سردار خالي ځای ته نشي کتلی. بلال دلته نشي ساری دی ما ته اجازت راکه زه لاړلم. روان شه بلال حبشي رضی الله عنه صحابو د مدینې منورې ښار پرېښیو د دواړو جهانو د سردار په محبت کې. وحشي ورته وایي د الله رسوله دا راته منظوره ده چې راځم سیټ ته به کښېنم خو ما مه منع کوه چې ستا د دربار نه منع شم. ما خپل دربار ته پرېږده چې دلته راځم. د دواړو جهانو سردار ورته وفرمایل ټیک ده. وحشي وایي ما د دغې ورځې نه په زړه کې یو اراده وکړه چې ما په حالت د کفر کې د مسلمانانو یو عظیم سپی شهید کړی اوس مې اسلام راوړی دی. اوس په حالت د اسلام کې د کافرانو یو عظیم سپه سالار او داسې کارنامه به کوم چې د حضرت حمزه رضی الله عنه هغه کارنامه زما د نوم نه ختمه شي هغه سیاهي زما د لمن نه ختمه شي هغه داغ زما د جسم نه میتاو شي. وایي چې کله د مسیلمة الکذاب دا جنگ جوړ شلو ما یو مضبوطه نیزه جوړه کړه چې دا مسیلمة الکذاب د باغ نه په شا طرف باندې وتښتېده. مسیلمة الکذاب پسې ما هغه نیزه راواغستله او د ډېر لرې نه مې ورویشته. داسې ګزار مې وکړلو چې ما وکتل زما زړه یخ شو. اوس به د الله د حضرت حمزه رضی الله عنه په شهادت نه رانیسي. بېغمه شه اوس د الله محبوب پیغمبر روح به درنه خوشحاله وي. وحشي هېڅ فکر ونه کړي دا یو داسې سړی مړ کړلو چې هغه د دواړو جهانو د سردار په ښکلي نبوت د تاج باندې حمله کوله. بس دغه مسیلمة الکذاب را پرېوته مردار شو. په دې کې یو صحابي لاس لګېدلی د دې جنګ کې د یو صحابي لاس لګېدلی هغه ولګېده دا لاس یې د خپې لاندې که او بیا توره دې بل لاس باندې راواغسته او اعلان یې وکړو چې تر څو پورې ما نه یې اورېدلی چې مسیلمه مردار شوی دی تر هغې پورې به زه د دواړو جهانو د سردار سپایي جنګېږم یا به مې سر د تنې نه جدا کېږي شهید کېږم به او یا به مسیلمة الکذاب چا چې د دروغو د پیغمبرۍ دعوه کړې ده یا به دغه سړي مردارېږي
هغه صحابین په میدان جهاد کې لګیا دی دلته کې چې اعلان وشولو سیب جنگ ختم شولو مسیلمه مردار شو د دوانو جهانو د سردار د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم لخر واپسی کوي په دې دوران کې حضرت عمر رضی الله عنهم روان دي په شاشه باندې ګوري د حضرت عمر رضی الله عنه یو ورور دی زید نامه ام دی جنگ لراغلو بار بار شاشه ته ګوري یو پیره شاته قتل بیا روان دی بیا شاته ګوري په شهداو کې مو قتل په ژوندو کې اوس ګوري چې زما غرور به کم ځای زید به کم ځای را رواني حضرت عمر رضی الله عنه زوی دی هغه وی زرا مخ کې شولم حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو درې پیری چې حضرت عمر رضی الله عنه شاته وکتل وای ما ویل چې اوس دې پلار ته وې ما چې بابا جان ته د کم رور پسې شاته ګوري هغه رور دې شهید شوی دی وای ما ډېر پیری مې دا اراده وکړه خو د پلار مخې له نشم راتلې وای بیا برستو شم وای دا غینه بعد چې کله حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه شاته څنګه وکتل وای زور تر مخ کې شم سر مخ تکړه راته ویل چې بابا جانې ته چې شاته چا انتظار کوي حضرت زید ابن خطاب رضی الله عنه د محبوب پیغمبر د خولي تاج په حفاظت کې خپل سر د الله په حضور کې د الله په حضور کې شهادت درجه ته ورسید خپل سر یې د تنین جدا ک حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه پس مکه پړ مخرا پرې وتلو د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه پس مکه را پرې وتل دا د عظیم مینې او د محبت نمونه او بیا اعلان کوي خلکو ته حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه روچتولو لا حضرت عبدالله رامخ کې شولو نور صحابم رامخ کې شول چې څنګه حضرت عمر ابن خطاب روچتولو دي دوای صبرو کې امام روچتوي مالک پرېږده چې په دې قورو کې خړوب شما مالک پرېږده چې دې الله ته سوال او منت وکما ما پرېږده چې الله ته د خپل ذات سفارش وکم الله د عمر ابن خطاب ته زړه نه ته خبر یې تعلیم بذات الصدور ذاتي الله ته پته ده چې عمر ابن خطاب لومبي په تا مین دی بیا په محمد رسول الله مین دی او په دریم نمبر کې بیا په خپل رور په خپل زید باندې مین دی الله ته معلومه ده چې ستا په محبت کې ستا د محبوب پیغمبر په محبت کې مې دریم د محبت قرباني د زید ابن خطاب ورکړه ده زید مې درته پرېښودلو الله د هغه دا شهادت زما د نجات ذریعه وګرځوه او زما د ملګرو نه د نجات ذریعه وګرځوه حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې څنګه دا کلمات وویل حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي وایي زه ناستم ما د لاس نه نیولو وروچتولو مې وایي ما له دا لاس په درس پرېښودلو راته ویل چې رستو شه وایي زه رارستو شم بیا یې راته مخ راواړولو جلالي شان یې د غوسه کې راته وویل چې عبدالله ته څنګه زما د نوم سره خپل نوم شریک کوي ته څنګه وایې چې زه د عمر زوی یم زید زما رور و د محبوب پیغمبر د ښکلي تاج په حفاظت کې خپل سر نذرانه پیش کړله ته څنګه ژوندی راغلی یې عبدالله ته چې زما سره خپل نسبت جوړوي په کار دا ده چې نن ما اورېدلی وي چې عبدالله هم شهید شوی دی ته څنګه نن ژوندی ګرځېږي مسلمانانو کله چې د دین اسلام د پاره میدان ته وتل راشي بیا خپې پرستو مه پرېږدئ بیا د زړه او د مزغو مه اورئ بیا د جذباتو نه کار واخلئ بیا په میدان کې ودرېږئ حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې ما ته څنګه دا وویل حضرت عبدالله رضی الله عنه فرمایي وایي د الله په ذات مې د قسم وي په وجود باندې مې ویښتان ودرېدل ویرېدم سترګو نه مې ډېرې اوښکې لاړلې حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه دا خبره مې په زړه واغستله ویل مې کاش عبدالله چې نن ستا جنازه را روانه وي ژوندی نه وي شهادت پسې خو مونږ ګرځو د الله نه غواړو او بیا چې د ختم نبوت په لار کې راته میلاو شي زه وایم الله اب کومه عظیمه ورځ وي چې ستا دربار ته درځو اواز راکې چې نجم الاسلام سر دې پسه کټ دی ما لاس کې راغستی وي ووایم الله ستا د محبوب پیغمبر د ختم نبوت په خاطر کټ دی لاس میں ستا دا محبوب پیغمبر دا ختم نبوت پا خاطر کٹتے خپا میں دستا دا محبوب پیغمبر دا ختم نبوت پا خاطر کٹتا دا با کما عظیم ورزوی کما عظیم خوشحالی بوی مم دا پارا
ها په دمکو باندې دا نه کیږي دا د دمکو خبرې نه دي نن زمونږ په دې پیج باندې دی وخت کې قادیانان ستاسو خبرې اوري وګ دی اوري زمونږ په دې پیج باندې 3 ورځې مخکې دا ویلي دي ما په دې پیج باندې ورکړو لیکل مې ورکړو چې قادیانانو کو چری د قربانې کولو اراده وکړل دا قربانی دی فلفور گرفتار کړی شي دا قادیانان په وجه د دې چې شعائر اسلام استعمالي د پاکستان قانون دا دی چې قادیانان به شعائر اسلام نه استعمالي قادیانان وای دا قربانی د ابراهیم علیہ السلام سنت دی کړه پاکستان سنت دی منګوایو دا به تاسو ته مونږ پرانا ورځو خایو دا تاسو د پیک آیډو نه زمونږ د مسلمانانو په آیډو باندې د ایمان د خرابولو گزار کوي لکه جرأتی مخامخ راشي بیا به مو ګورو بیا وای تاسو کلمه د پاکستان ویلې کلمه د پیغمبر ویلې ده مونږ وایو ها د دوانو جهانو د سردار په باب کې هیڅ څوک اورېدو ته تیار نه یو د پاکستان احترام په مونږ لازم دی د پاکستان د هر ادارې سره معاونت او ملګرتیا په مونږ لازم ده ځکه په دې خولي وطن کې وخت تیرو دا په مونږ لازم ده چې کو هر اداره دې په کولاو غوږونه واوري چې کله زما د ختم نبوت ته د لاس واچولو کله دې د آیین نه د ختم نبوت د دفې د ختمېدلو کوشش وکړلو قسم مې دې د الله په ذات بیا په خپل ځان باندې نه بیا ستا په وطن سکوما زما د ختم نبوت ما ته د هر چیز نه عزیز دی ما ته د خپل اولاد نه زکه عزیز دی چې د دوانو جهانو سردار فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه تاسو کې یو سړی مؤمن مسلمان نشي کېدی تر هغه وخت پورې تر څو پورې چې زما سره محبت نه وي کړي حتى اكون احب الیه من والده د خپل پلار نه سیوا و ولده د خپل اولاد نه سیوا ومن الناس اجمعین او د ټولې دنیا نه سیوا محبت نه کړي زما د محبت امتحان تما خلا دا بتا ته ډېر ګران شي بیا هم دا وایم ان شاء الله د قربانو ورځ را روان دي ما مخکې دارس کړو چې اخیره جمعه باندې به د قربانې متعلق ټول مسائل وایم او د اختر په ورځ باندې به فضایل وایم مسائل به مخکې وایم فضایل به وروسته وایم ان شاء الله العزیز خدا وایم چې کم ځای کې قادیانان دي لګزان خاره کوي ان شاء الله العزیز مونږ به تاسو ته پرانا او رستوري وخایو پاکستان کې تاسو ته د اوسېدو حق اس صورت باندې حاصل لري پاکستان د داسې خلکو د عاشقان رسول زمکه دا وای الحمدلله پاکستان د چا زمکه دا د عاشقان رسول زمکه دا پاکستان د چا زمکه دا پاکستان د عاشقان رسول زمکه دا په دې باندې قادیانی ته د اوسېدو حق حاصل نشته دی الحمدلله مونږ بیا وایو کچری دي د قربانې کوشش وکړو په تیر اختر کې ممتد ساروی ماغستی دي کسان ممتد گرفتار کړی دي په دې هوتی یونین کونسل کې او ان شاء الله العزیز ک بیا ادارنګي کوشش وکړلو مونږ مسلمانان به بیا په میدان کې ولاړیو خپل محبوب پیغمبر به ګټو ان شاء الله ګټو به کنه ان شاء الله الله رب کریم دې په دې خبر او ول ماته بیا تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي یو مسله درته نن وایم دا مستحب دي سنت دي د حاجیانو سره مشابهت دي بلکې د حاجیانو پشان اجر او ثواب په الله ورکي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها بیا د دوانو جهانو سردار فرمای من سوک چراغي یو نیکی وکړه الله فرمای په لسوي ورته بدلوم د دوانو جهانو سردار فرمای فله 70 مره الله ورته او یاو باندې بدلی او د او یاو قاعده کلیه قانون تاسو ته معلوم دی چې په عربی کې د لفظ او یا تذکره راشي معنا دا ده چې الله ورله بشمار ورکي سم مسله دا ده سیبا په 28 تاریخ باندې اختر دی دا سیدا د ولسم تاریخ نه مخکې تاسو که سر وخت کټ کولی د ګيري خدای ته سوال او منت کوم ګيري لګوته موړی وختان سمولوي یا نکونه کټ کولوي دا د اتوار د ورځې نه مخکې کټ کې دا فرض او واجب نه دی چې یو سړی تاسو په نه خانه کې ولیدو هغه سم ښه مردار ښکارېدو لږ وختې برابرول یا نوکانې سم غټ شوي ګن پکې نښتې و نوکانې کټ کولو ته ول آواز ورکړي چې لکه دا خو ته ولې کټ کې دا فرض او واجب نه دی
دا مستحب دي. ما تاسو ویل ک د مستحب د عملم دا ترلاسه ک الله به د فرض نه سیوا اجر او ثواب درکې وجه می د قران او د حدیث نه کار کړل تاسو ته. لہذا دا یو خبره می صرف وکړه دا د نن ورځې لازمی وا. نور مسائل به ان شاء الله د را روانه جمعه بیانوم. د اتوار د ورځې نه مخکې څوک نګونه کټ کوي یا وخته کټ کوي خصوصا چې چا قربانی نیولې د اغیو او که څوک عام طور چا قربانی نه د نیولې اغیم دا سه کینو اجر او ثواب په الله ډیر ور کوي. الله رب کریم دې په دې خبر او ول ما تابع تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. الہ العالمین ډیر عاجزان فقیران یو الله هر قسم ګناه را ته په نیکو باندې بدل کا. الله مون سره د خیر او د رحم معامله وکا.